بسم الله الرحمن الرحیم. د نن زمونږ د دې ویډیو ټاپک چې کوم دی هغه په مکه موټیویشنل دغه باندې دی چې کوم زمونږ د موټیویشنل والا موضوعات شروع دي په هغې باندې دي. په دې کې نن خبره به کوو چې انسان چې کله د بل د لارې رکاوټونه اخوا کوي نو د هغه د لارې نه به رکاوټونه خدای پاک اخوا کوي. دا یو حقیقت دی. هغه په اردو کې وایي جی نیکی کر دریا میں ډال والا خبره ده، خو دې کې زه پخپله د دې آی ویټنس یم، زه پخپله د دې چشمدید ګواه یم چې کم یو کار هم تاسو په دې نیت باندې وکړئ چې زما د وجې نه چاته ښېګړه ورسیږي، که هغه په هر څیز باندې وي، که هغه په هر سورس باندې وي او که هغه په هر میدان کې وي، خو چې تاسو د خپل قابلیت په مطابق باندې د خپل وس په مطابق باندې چا سره په کم یو نهج باندې څه نیکي وکړئ او یا احسان ورسره وکړئ، هغه احسان او نیکي تاسو هیره کړئ، خو الله پاک په تاسو ته هغه نیکي او هغه احسان به درته بلکل مخامخ ودرئ. د دې زما په مخامخ باندې زما په زندګۍ کې دومره زیات مثالونه دي، که زه اوس شروع شوم نو په دې ګنټه کې هم زه تاسو ته د هغې هغه مثالونه نشم برابرولی. خو چې کم یو کار هم تاسو د چا سره په کم یو تناظر کې هم کوئ نو دا سوچ پې وکړئ چې زما دا ورکوټې شانتې نیکي چې کومه ده دا به سبا خدای پاک زما په خپل په کار راولي. نو مدد کوئ د نورو خلکو، که هغه په هر فیلډ کې وي او که هغه په هر ځای کې وي، که د علم په میدان کې وي نو خلکو ته ښودنه وکړئ. الله پاک په تاسو باندې د علم رڼاګانې د علم دروازې خدای پاک کولو کړي. که تاسو د میډیکل په فیلډ کې د خلکو په هغه فیلډ کې چې دی مدد وکړئ، که تاسو په هاسپټل کې د هاسپټل کې چې کم ستاسو په کم فیلډ کې ستاسو هغه ځای کې انټرنس دی، په هغه ځای کې ستاسو هغه مداخلت دی، کم ځای کې ستاسو مدد کولی شئ چا هغه وکړئ. په کم ځای کې چې ستاسو دا مدد خلکو ته وررسیدي شي هغه ورته ورسوئ، کوتاهي پکې مه کوئ، ځان ته مه اخوا کوئ. دا ټول خلک زمونږ مسلمانان رونه دي او انسانان دي او اشرف المخلوقات دي. د دې په باره کې الله او د الله د رسول موږ ته دومره احکامات راغلي دي په قرآن او حدیث کې، که زه په بیانولو باندې شروع شم نو کیدی شي چې په هغې باندې ګنټې ولګي، خو نه، هغې نه الحمدلله اوس هر سړی خبر دی او هر سړی اوس په دې خبرو باندې پوه دی چې دا زمونږ چې کم کارونه دي دا زمونږ دلته په کار راتلی شي او دا تاسو وګورئ، تجربه پې وکړئ. زه تاسو ته ګرنټۍ سره وایم چې انشاءالله خدای پاک پرې داسې مخامخ ودرئ، ما ته په مخامخ باندې ودرېږي چې کمې نیکیانې ما چا سره په کم تناظر کې کړي دي یا چرته ما کړي چې هغه د الله نه ما سوا بل هېڅ چا هم نه دي لیدلي، ما له خدای پاک د هغې صله هم راکړې ده او ما له خدای پاک د هغه نیکو مدد هم راکړی دی. زه چې کمې محکمې ته هم تللی ما، زه چې کم ځای ته کم خپل کار پسې تللی ما، الله پاک ما له داسې لاره رایستې ده او داسې مدد زما کړی دی، دا په دقې وجه باندې چې زه کوشش کوم چې زما د وجې نه خلکو ته فایده ملي وشي، که هغه په هر یو څیز کې وي، که هغه په هر یو کار کې وي، که هغه زما د علم په بنیاد باندې وي، که زما د تجربې په بنیاد باندې وي، که زما د تک په بنیاد باندې وي او که زما همداسې د لاس په خدمت په بنیاد باندې وي. خو الحمدلله د هغې هغه بینیفټس ما ته په دې خپله زندګۍ کې ما ته په ښکاره ښکاري، ما ته دقه شان مخامخ ودرېږي. الله پاک ما ته وښیي چې دا ستا هغه نیکي دی، د هغې صله او دا ستا مدد. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.